أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. طالبانو دلته کې به یو مسله چیړو، هغه دا چې د بنی اسرائیلو ذکر راځي او چونکې اوله صفاره د سورې بقره ده، دې نه مخکې د بنی اسرائیلو ذکر نه راغلی. اول ذکر دا چې راغی دی ذکر لږ به د بنی اسرائیلو تعارف کو چې یاره د بنی اسرائیل څوک وو، د کوم ځای وو او څنګه خلک وو، او موجوده وخت کې د دې نه تعبیر په څه سره کېږي. چونکه دی اسرائیلو چونکه دلته کې الله پاک وی اوفو بعهدی اوفی بعهدکم، ٹھیک شولا. دلته کې ذکر راغلی دی، مخکې ایتونو کې رکوګانو کې ذکر راغلی دی، یعنی په ګڼ شی مواضعو کې د دې خلکو ذکر راځي. په خصوصا به سورې بقره کې قرآن کریم کې بار بار په ګڼو ځایونو کې د دې ذکر راغلی دی. نو کم از کم د دې خلکو معرفت چې سړی ته حاصل دي چې دا څوک دي، څنګه خلکو بیا د هغې نه پته ولګي چې یاره واقع چې الله پاک ورسره دا احسانات کړي وو او دی داسې وو. نو دا یاد ساتئ طالبانو چې حضرت ابراهیم علیه السلام دا په بابل ښار کې اوسېدلو. ابراهیم علیه السلام په داسې ځای کې اوسېده چې هلته کې ټوله بت پرستي وه، تر دې چې د ده پلار هم په بت پرستۍ کې مبتلا وه. دا خبره بالکل اظهر من الشمس او ابین من الامس ده چې معروف او مشهوره مسله ده چې کله ابراهیم علیه السلام خپل پلار له دعوت ورکوي، هغه انکار کوي او بیا ول سزا دله ورکوي. قوم را جمع کیږي او ابراهیم علیه السلام ورته گزاري او دا الله طرف حکم راځي یا نار کونی بردا و سلام علی ابراهیم. په ابراهیم علیه السلام باندې ای وره یخ شو سلامتیا والا، یخ داس یخ ش چې سلامتیا والا وي، داس یخ هم ګور نقصان دی وي. والسلام علی سره غلی سلامتیا والا. ابراهیم علیه السلام چې کله خپل قوم له دعوت ورکو د انکار وکوي نه منل، ابراهیم علیه السلام په هجرت باندې مجبور شوی دی. د ابراهیم علیه السلام چې کله د بابل نه وتلی دی، د کنعان ته تللی دی او د ابراهیم علیه السلام دو بیبیانې بیا، یوه وه ساره، د تره لور وه، او د ساره نه اسحاق علیه السلام پیدا و.
او بلا هغه ته ویل کې د هاجره بیبي هاجره بیبي چې کوم د هغه نه اسماعیل علیه السلام پیدا دی هاجره بیبي او اسماعیل علیه السلام دا دوانه د مکه معظمه په شکل نظمکه کې د الله په حکم سره پرې دي او بیا دا واقع معروف او مشهور دی چې ابراهیم علیه السلام دغه د الله پاک او ته حکم کړی اسماعیل علیه السلام متعلق د ذبح واقع تاسو ته پته ده معروف او مشهور مسله ده چې یا بني انی اراک فی المنام انی اذبحک ای بچوړیا خوب کې دی وینم چې ذبح کوم دی پیغمبر خوب هغه صادق رښتونه وی هغه ورته وی چې یا بتی فعل ما تو ما چې د څو ته حکم کیږي بس هغه څه کوا نو دغلته دا واقعه د اسماعیل علیه السلام په مکه معظمه کې پیښ شوې ده او اسحاق علیه السلام او بیبي ساره چې داغه مور او د اسماعیل د ابراهیم علیه السلام کور والا و دا په کنار کې پاتې ده بیا د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام دی څوک دی یعقوب علیه السلام یعقوب علیه السلام زوی یوسف علیه السلام او یعنی دولس بچی دي دا یعقوب علیه السلام پکې یوسف علیه السلام بنیامین یوسف علیه السلام ورو سکا نو چون کې دای چې کم ده دولس سرونه و او دا کوم مشهور قصه د یوسف علیه السلام په سوره یوسف کې چې یوسف علیه السلام خوب ویني چې رایت 11 کوكبا رایت 11 کوكبا والشمس والقمر رایتهم لي ساجدين دسته کنه قران کریم کې راځي یو ستوري نور سپوږمۍ ماته څه کوي سجده کوي او پلار وسوي یعقوب اسلام یا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا رونو ته مو بیانوا پلان به ته جوړ چل به ته جوړ هغه رونو بیا ما دغه یوسف علیه السلام سره داسې کار کړی چې د یوسف علیه السلام بوزي په باندې باندې پلار نه او پلار ته وجدا مونږ چکر له بوزو اول ته کې بیا کوی ته لړه کوي او پاکستان راځي د کوی نه اوچته یو بیا د مصر بادشاہ تر رسي اول ته کې دا غزي بادشاہي ورته ملاويږي جیلونه تیریا سورہ یوسف کې واقعا مفصل ذکر ده موږ چې کوم مقصود د غیله بزان برسو د بنی اسرائیل دارو دا یعقوب علیه السلام ته اسرائیل ویل کېدو اسرائیل اسرع معنا عبد ایل معنا الله عبد الله د عبرانی لفظ ده عبرانی لفظ ده بنی اسرائیل د یعقوب علیه السلام اولاده دغه دولس بچی چې کوم دی چې د پیداوارو او د مصر ته بیا څه کړی دی لکه هجرت کړی و د یوسف علیه السلام په بادشاہي کې چې هغه بادشاہ د مصر او د مصر خزانه دغه پلاس کې ویا د مصر ته هجرت کړی دی د کنعان نه د فلسطین په لار باندې او د بنی اسرائیل ویل کېده دا مصر د دوی وطن اصلي نه و اصل وطن کنعان او چونکی یوسف علیه السلام الته وکړه چې معرفت او شروع پیژنګلی او شولا پلار وروختلو بیا مور پلار وروختله معروفه قصه ده ایو ورو غلا کړي وغلا څه کړي وخو دې او تبکیخه و طریقې جوړوله یوسف علیه السلام چې په مصر کې وو دارونه مو سره وو د دې ژوند خو کله چې یوسف علیه السلام د دنیا نه رحلت وکړ کوچو ولدي حالات لګ خراب دي خدا شپږ لکه پورې تعداد وي خلک دا بچي وغیرہ شپږ لکه تعداد تر رسیدلی وي
چې کله هم وای د اولاد او د بنی اسرائیل خلاصه د بنی اسرائیل بوس پرې دي بنی اسرائیل چې کوم د شپږ لګا د ترسو دغه قبطیان چې د مصر والا او قبط قبيله والا اصل باشندگان دغه زیوه دوی داخلك دا بنی اسرائیل د مامورین وګرځول غلامان وګرځول بدترین غلامی په دې خلکو باندې وکړه او تر دې چې وجل به او بیا ظلمونه به سره قسم کول یعنی د زوال طرف روان شو یوسف علیه السلام دا وشته فرعون چې په دغه مصر کې و ګوره فرعون د یا څه یا د مصر هر بادشاہ ته فرعون ویلو ظالم بادشاہ یو دا معروف او مشهور فرعون چې دی د نوم ولید دی ولیده بر پوی کنه لګا دا خوب ویني او خوب کې ویني چې را و راځي د په قرباني او تعبیر او بیا ور کوي اول د کتاب د بنی اسرائیل طرف راځي دا ورو تعبیر معبرین چې ور کوي چې بنی اسرائیل کې به یو کس پیدا کیږي دا الله سبحانه طاقت لویا دا وجه سبا کوه یره غبا چې کو چې بس واجل بکی کو بل کار ونه کو نو بیا به ټول بنی اسرائیل چې کوم ماشوم کېدل واجل به بیا ورته چې څه پتا خو کو رسول چې دا ټول وجه نو دا خو کوم چې موږ له خدمت کې دا باقي ساله ودی مړی نو بیا موږ له څو خدمت کوي دا زموږ غلامان ودی خو هر قسم ستول چې موږ وباسو وګیم په سپکی کارونه وکړي نو بیا وای بس یو کال به وژنو یو کال به نه وژنو په کم کال چې د وجلو حکم په هغه کال باندې موسی علیه السلام پیدا شوی دی او په کم کال باندې د نو وجلو حکم په هغه کال باندې هارون علیه السلام پیدا شوی دی او الله پاک د موسی علیه السلام حفاظت په داسې طریقې سره کوي چې همدغه موسی علیه السلام دی چې کله پیدا شو دغه خلک خبر شو چې دلته کې معصوم شوی دی په سراجي نو موسی علیه السلام مور سره د موسی علیه السلام په غېږ کې دی په دغه ټیم کې تنور سره ولاړه ده نو هغه لیوانتوب پر راغی چې کله د خلک راغی الله پاک پر راوستو موسی علیه السلام دا تنور ته ورواچو البته کې الله پاک محفوظ وساته د خلکو تعالی شی مال شی او شی واخسته او بیا وته چې بیا کله وته بیا ټیک شول چې دا مور ټیک شول چې لا زوی می تنور نه رواست روح صحیح سلامت بیا ورته حکم کیږي چې دا پس صندوق کې بند کا ولقي فلیم د څه دی کنه په سمندر کې واچو سمندر کې چې یو بیا غلور ته وای چې را د موسی علیه السلام خور چیرې دی په سزا او هغه صندوق بیا د نبی د فرعون کور ته وردن کی فرعون کور ته ورسي او فرعون چې کوم بیبي با آسیه بیبي هغه وجدا بچي ومنګه ګډ کوزان لپاره فائدہ برای کی دا به وکی نو هغه چې کله فرعون وکړه چې دا خو کې دې شمغه یا نو هغه ته دا خو ماشوم لري پوي یو طرف ته ګلان راوړ یو طرف ته ور هغه ماشوم لا سو طرف ته پرشتو لا شي و طرف ته کو دا خو نه پويږي نه پوي دي دلته څه ته وایي دا بزان لغت کو او چې دا اشبي بي فرعون ته ډیره ګرانه و دا خبره ولوم ده بهرحال د فرعون په کور کې الله پاک تربيت وکړ د دشمن په کور کې تربيت وکړ الله پاک صحیح شو چې کله هم موسی علیه السلام راغی او د نبوت دعوی وکړه نبوت اعلان وکړ د فرعون سره اعلان جنگ وکړ فرعون ته وی بنی اسرائیل راکا یا خو ایمان راوړ یا بنی اسرائیل راکا خبره ختمه دوی بنی اسرائیل نه درکو د خپل باندې یو مستقله غټه واقعه ده کومه مخ لګ لګ بدازینه ترلو زکه چې بیا مخصوره نه پاتې کی خپل سره به ان شاء الله بیا موږ مفصل انداز کې وایو چې کله دا سوشول د انکار وکړو د دعوت ورکو موسی علیه السلام نو په دغه ټیم کې موسی علیه السلام د بنی اسرائیل ته ویل چې موږ به د شپې وځو د شپې وتل شروع کړ چې د شپې وتل شروع کړ وتل نو
وتلو په صورت کې چې دای کله وته د شپې فرعون ته خو پته نه و سحر لا چې فرعون ته پته ولګېده فرعون هم پسې ووتلو سره د خپل لښکره فرعون چې سره د خپل لښکره ووته او موسی علیه السلام سمندر ته ورنږدې شو نو په سمندر کې داسې امسا وواله نو دوه دی شو منځ کې لار پکې وتله نو قوم سره د موسی علیه السلام پر سمندر کې تیر وته چې کله تیر وته نو دغه فرعون سره د خپل لښکر دی پسې دی را ورسېد او دی پسې څه شو لکه ورتیر وتل دی پس یو خبر رااله شوله د کوړې سره یو تبلیغي ډېر ساده سره وای کله به پاسې د ویلې به چې لکه په موسی ورشم په ابراهیم علیه السلام خو به سره نه ویل علیه السلام خو به سره د سره نه ویل په موسی ورشم په ابراهیم چا بدل په ابراهیم باندې ورشم ابراهیم السلام چا بدل موسی سم یو ځل د چا چې موسی السلام ورشو ښه دا واقع دغه شانه کې بیانوله و چې موسی السلام سمندر ته ورسو په امسای داسې سمندر ور دوځي شو وای د فرعون وای د خپل کسته دغه ته ویل نو کارته د عجیب پسې راتاو کا عجیب پسې راتاو کا نو وای دغه ته د ازوی د تبلیغي ناس په بری خپل باندې شول چې بابا په ټیم کې جپان نه و نو وای د چې د څه وکړه د خدای دعوی کوله او په ټیم کې وای دی جپ مو سره نه و او دعوی د خدای کوله کوی شي نو فرعون چې کله په موسی علیه السلام پسې ورتاو شو داسې ور برابر شو سره د خپل لښکره نو الله پاک سمندر ته حکم وکړ چې راوځي شي دې په سمندر کې گیر شو چې مخکې دعوه دا کړې و انا ربکم الاعلی په دې چې ما یې راوړې وې داوی د ربوبیت وکړه خدای وکړه او په دا غټیم کې څه ویا یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم ډیر به سور او د څخه موسی دغه رااله جبرائیل امین راغی یا رسول الله ولی به سور ته یو واقع بیان و چې کله فرعون دا څنګه کېده کنه نو دې ول چې امنت برب موسی او هارون د څه دې کنه قران کریم دی نو ما د څخه راسب د خپل کې نو دوروا چې ولا ما چیرې اصله چې الله پاک ډېر غفور رحیم ذات دی چې بری ټیم کې ایمان ولا قبول نه کوي وای دا خپل ولا چې باندې کړه موسی نبی صلی الله علیه وسلم مسکیش طبیعت یې برابر مسکیش نو په دغه ټیم کې وته جبرائیل امین دا خاورا پسې دا شګه هټه د خپل کې ورچولې ده چې و شي مان نه راوړي او الله پاک سوې اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آیا نن ورځ بستا د بدن ته نجات ملاویږي چې روان نسل لپاره یو عبرت او نشانه ده د مصر په عجایبل کې وسم دغه کانچا پرته ده بهرحال فرعون څه شو لکه غرق او تباش موسی علیه السلام سره د خپل ملګرو سره د خپل قوم څه وته سمندر نه غاړه وته چې کله وته دا بنی اسرائیل ډېر ناشکر قوم ډېر ناشکر قوم د دې ناشکرۍ پته به ته ولې ښه چې کله وته وای دا وای کته چې ځنې خلک دي چې هغه بورو ته عبادت کوي نو دا ورته وای چې یا موسی ای چل نه وګورو زموږ د پرنده چې خدای وګوره کله اوس مخه څه خدای نه دا خلک خدای هم غرق او تبا مکه دا اوس چا خلاص کوي د سمندر نه دا اوس چاره وېستلې د فرعونانو د ظلم نه چاره وېستې ته چاره د ظلم نه چاره وېستې تاسو لا سړي زموږ شوی نه وای چې بیا لګېستې عبادت د بل چا کوي بهرحال دا خلک دغه تکیو بیا وادي ته یو میدانو څلوېښت کاله دی دغه تیر کړي ښه او دې دغه موسی علیه السلام ستړی کړی دی دغه کله به ورته ویل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ایمان نه تر څو چې خپل رب ښکاره یې ښکاره
او من او سلوا د نعمتونو بلراته دا منګله سبزی نه پکار دي کیرونه پکار دي داشي نه پکار دي ناشکرې نه شو او الله پاک به سٹاک کوي نه سٹاک کولی شروع کړه دا وخت چې سکاکی کنه داغه وخت نه ډیر ځلانو سٹاک شروع کړل ول د کې سٹاک یې نه وکړای کنه سکاکی ته نه ولې سٹاک شروع کړه الله پاک به سٹاک مکوي نو بس چې سٹاک سره شي سکاشه تا ورته دې ته به من او سلوار اتلا دا مازان او قسم نعمتونه بو دې دا غیم ناشکری وکړه بیا موسی علیہ السلام کوئی تور ته جوال لګیو ته الله پاک تورات ورکړي چې دا کوئی تور ته تلوال لګیدل سامری را رسیدل ځوان بچي او د سخی په عبادت باندې اړولې و سخی عبادت وکړه هارون صلی الله علیه وسلم ته ډیر ویل چې مکه وای خو دې خلکو د هارون علیه السلام نه منله او چې کله ابراهیم او موسی علیه السلام راغی هارون علیه السلام یې ونیولو ایسه به ما ته ډیر وی خو زمانه مې زو کوم بیا د خلکو پر شکرې کې دا او تر دې چې دا وادي میدان چې الله پاک په پیدا شي دي چت کړي صاحبان هر کوئی تور دا غره پیدا شي ونیولو دی باندې صاحبان په شکل کې په بهر حال داخله کو ناشکری وکړه او موسی علیه السلام استلستمانه کړ بیا موسی علیه السلام د سلويخ کړه دغه د تیر کړی دی سلويخ کړه بعد د خپل ځای رسیدي دی کنان ته هغه د یوشع بن نون علیه السلام چې راغله دی داغه په وخت چې کله وای دی لاړل د کله بیا د دې دغه داخله چې کوم دي د يهود هم ویل کیږي د بنی اسرائیل ته څورته ویل کیږي يهود او دا يهود مدینه منوره ته څنګه رال دا څه راغ چې کله بیت المقدس د بخت نصر په وخت کې دا یو بادشاہ داغه په وخت کې داغه د بیت المقدس وان شو او خلکو سره ظلم او زیاتی وکړو يهود د بنی اسرائیل ځنې قیدیان کړه او ځنې جلا وطن ک په جلا وطن کې دا يهود چې کوم دي د بنی اسرائیل چې وته ویل کیږي د مختلفو ځایونو ته شو ځای وادي قرات او ځنې تیمات او ځنې مدینه منوره ته راغله او په مدینه منوره کې د مخکې د ځینې قبیلې اوسېدې چې پکې جرهم قبیله هم وه دا قبیلې اوسېدلې دی راغه د هغې سره پاتې کېدل او کجورې وې او باغات او په مازو یې سره دغه جرهم قبیله یو بله قبیله دی دا قبیلې کمېدل او دی زیاتېدل چې کله دا رزیلان زیات شو بس هغه غریبانان یې وویست او ختم یې کړه هر څه په خپله قبضه کې واخیست ښې وکړه ارسي په خپل قبضه کې وایي بل ځکه مورخین داري کې چې داخله چې مدینه منوره ته تلنو دا ځکه چې د دې ته په تورات کې د نبی رسول الله ذکر راغله او ذکر داسې راغله چې د نبی رسول الله په داس چټیل میدان یې داسې ځای کې وی چې الله بس به راکړ په تریری زمینی د کان او شګو زمکه وي یعنی حجاز مقدس اول ته کې بس به راکړ باغات به کجوري به وي کجوري ونی به وي دې ګرځي چې مدینه منوره چې دازې به یې ته برازي وي دې یلته پړاو واچو مدینه منوره کې بهر حال دې مدینه منوره ته راغلی یا داغه بخت نصر واقع او یا د شي چې دې د سره په مدینه منوره ته رال او دې لپاره چې موږ په ایمان راوړو صحیح شولا د اخري پیغمبر برازي نبی اخر الزمان به د چې مدینه منوره ته راغل نو دوه قبیلې وی چې هغه ته ویل کېده اوس او خزرج دا په یمن کې او دې بت پرست و د مدینه منوره ته راغل دا اوس او خزرج او يهود چې کوم دي په دریو ډلو باندې تقسیم شو بنو قریظه بنو نذیر او بنو قینقاع درې ډلو باندې
او دوه ډلې د اوس او خزرج چې مدینه منوره ته راغلل. د اوس او خزرج چې کوم دي دا مشرکان څه ولګا دي خلکو با په خپل کې جنگ کوو د يهودو سره هم کوو او د يهودو بوتل وې نبی اخر زمان برازي ښه موږ په هغه ایمان راوړو دا سره به ځکه به موږ ستاسو کار وکړو. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم بعثت شو نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوا وکړه د حج په موقع کې نور تفصیل کې نظم حج په موقع کې اوس او خزرج ځنې کسان راغلل نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو چې وی کده چې دې کې هغه صفات دي چې کوم به موږ ته يهود ویل او يهود و موږ دمکی را کول چې دا وګوره موږ به ایمان راوړو په او موږ به هغه سره یو ځای کیو تاسو سره به جنگیو دې په ایمان راوړو چې وې دې زمونږ نه مخکې کې راشي موږ په ایمان راوړو موږ د يهودو نه مخکې شو د يهودو نه مخکې شو ایمان یې راوړو د بنی اسرائیل چې دا يهود تعبیر ته په يهودو سره کی په اسرائیل تعبیر يهود یو شو دې په ایمان راوړو ونه بیل زو اسلام بل کال بیا د دې ځنې تقریبا 12 کسانو چې د حج په موقع کې بیا نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو دعوت یې نبی صلی الله علیه وسلم له ورکو چې څه وکړ اعظم مدینه منوره دلته تکلیفونه دي سخت دي خلک دې نه پرې دي اعظم مدینه منوره د چونکی او ګره دا یا ستې دغه اوس او خزرج نه تعبیر په انصار سره هم کیږي د مدینه انصار او مدینه منوره ته به مخ کې یثرب ویل کله چې نبی رسول الله راغی مدینه منوره ته نبی به ته مدینه منوره یا طیبه یا طابه دا د مدینه او مدینه دې باندې دا نو مولای خدای شو نبی رسول الله چې کله مدینه منوره ته هجرت کوي ځنې صحابه د دې مخ کې هجرت کړي او نبی رسول الله هجرت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دیو او هجرت یو او غیر سو واقع بیا بیل چې نبی رسول الله او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دې په غیر سور کې وخت تیر کړی دی او دشمن راځي او د کې هغه دشمن نه پناه نشالتا او بیا راځي چې لکه دا څه ورته ویل کی عنکبوتا څه ورته وایي جوړاګه اما که تزه جوړه یا آی تزه کې دا چې څومره سره داخل شوی دي پرال د خپل موجوده هجرت ده او نبی علیه السلام هجرت کو د مکه مکرمه نه د مکه معظمه نه مدینه منوره او دغه تبع انصار دی او سو خزرج ته ویل کېده نبی علیه السلام چې هجرت کو دی خلکو دا ګور دومره اینات پرس خلق دي د يهود او د بني اسرائیل چې ګور اوس او خزرج سره نه لګي وکنه دي خلکو نبی صلی الله علیه وسلم باندې ګور ایمان راوړل وعده کړو وکنه ایمان انتظام دومره اینات او دوه کینی دا اوس او د خزرج د واجبه اما غینات د تسلسل په دې کې روان د الی یومنا هذا ترتیب راځي او دغه ایمان په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راغلی سره دي چې دې سره وعده شي نو دغه پر اسرائیل چې کوم دي ته په قران کریم کې الله پاک وایي چې زما هغه نعمتونه یاد کړئ چې ما په تاسو باندې کړې و تاسو په پلورونو باندې تاسو باندې نعمتونه شوي دي د فرعون نن د نجات درکړې دي دا مان او سلواګانې بل راتللې شو ژوندۍ و او ما سره دا وعده کړې و ایمان پر رسول باندې و زما دا وعده چې تاسو سره کوم و ما خو تاسو سره پوره کړله تاسو ما دا وعده پوره کړیا ما نه وېریدل نو قران کریم کې دغه شی تعلیم ورته کیږي او بیا به ته ویل کیږي چې تاسو ایمان راوړئ په قران باندې دغه مستر سبب ان شاء الله دغه بیا دې خبره ذکر کوم چې دغه نعمتونه کم او څه شکرونه کیو او
دیته د ایمان دعوت او ایفا بالعهد چې د الله طرف او د دې سره کوم وعده وا چې د الله سره کوم وعده د دې د الله سره دا ایفا بالعهد د ان شاء الله سبا د اسرائیل په تاریخ ان شاء الله تاسو خو شوي کنه تاسو الحمدلله رب العالمین